دا واقع به ستا د وړاندې یو کړ په ماشین باندې موږ هم را منډه کړې زه خو هاته خوا پرېوتم چې موږ کتل ماشوم ځای رالی ما ته د شته څو ډزې لګېدې مثلا شوګر د بلډ پریشر زه خو مخ سره را پرېوتم زه خو بیخي لوی غم و جي را پرېوتې به څنګه کپړو کې مړو نو دغه د اختر کپړې یا اختر کپړې به راله موبایل لي نو ده ورته ووي سر له برېبو زه موبایل بدلالم هغې نه یو ورځ مخکې دی د څاروي د وینو یو داره ولیدل او بیا دې ورپسې په سبا د خپل بچي د وینو یو داره الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سګر خان ما لوی اختر دی د خوشحالو ورځې دي خو صاحب دلته په یو کور کې خوشحالي نه غم دی او غم مې ډېر ورکوټی ټکی استعمال کو بلکې قیامت دی لوی اختر د قربانو اختر کې د څاروو وینې توی شوې څاروي حلال شو خو بل طرف ته د انسانانو وینې هم توی شوې او انسانان هم حلال شو قدرمنو دا وخت چې چېرته موجود یم دا ضلع چارسده ده او د تحصیل تنګي سره یو کلی دی جوره په هغې کې هم د یو 19 کلن وینې توی شوي دي دغه ماشوم وینه په څه باندې توی شوه څه وجه وشوه دغه وینه چا توی کړه د اختر ولې اور سکور شو او اخري سوال به دا کومه چې دا د انسان وژل دومره اسان ولی شو د انسانانو دا وینې تویول دومره ارزان ولی شو دا سلسله به چېرته ودرېږي دغه به ستاسو مخې ته سوال کوم دلته چې را سره کم خلک دي دوی مخې ته به هم دغه سوال ږدمه او د واکدار مخې ته به هم سوال ږدمه خصوصا د پولیس ډپارټمنټ مخې ته چې جرمونه ورځ په ورځ باندې ولې زیاتېږي پکار دا وه چې په هغې کې کمی راتللې نو دغه کمی نه راځي بلکې جرمونه روان دي نور هم زیاتېږي او هغه مشرانو به یوه خبره کوله چې د اختر په ورځ باندې میږی وجل هم نه پکار دا دومره عظیمه او مقدسه ورځ وي میږي هم پرېږده نور ځناور هم پرېږده اشرف المخلوقات ډېر لوی انسان هم د خوشحالو په دې ورځ باندې نه بخلی کېږي هغه هم وجلی کېږي انسانیت کم طرف ته روان دی قدرمنو چې کوم هلک وژلی شوی دی دا د هغه والد صاحب دی دا دلته کې د کلي خلک دي د هغې څه رشته دار دی تروړی هم موجود دی دې سره څه خبرې کوو کاکا جي دا واقع به ستا د وړاندې شوې ده جي دا زموږ د وړاندې شوې ده ستاسو نوم څه دی زما ارشد نوم دی ارشد نوم دی ښه جي او دوی دا دکان ستاسو خپل دی د دوکان زموږ جي خپل دی دې نه مخکې زه سعودي ته تلم مثال دلته مې مسافري کول یو 24 سال مې هلته تېر کړلو او رالو د الکساندریا مو واغېسته لیکن تېل مرګې دوکان جوړ کړ چې موږ دا بچي پکې اخته په خپله هم پکې اخته او تېل مرګې سودا پکې اچولې وه دغه بوتله شپ شینې پکې خاصول ماشوم یو لسم کې سبق وي اوس یې پرچې یو لسم ورکړې کڼېور ټکنیکل کې او دا زموږ د کلي د هلک ته مثال توفیق نوم یې دی خبرګي مشهور دی دا ټول کلی د تنګ دی مطلب کله مشینان او کله تماچه او کله ایس او کله ګولې او غټ غټ وختې پرېښي دي مطلب دا چې ټول خلک ولاړ دي په اور کې او ډېر بربریت یې کړی زما ماشوم زوی لکه راغډه دی وکړه په ماشین باندې موږ هم را منډه کړې زه خو هاته خوا پرېوتم چې موږ کتل ماشوم زوی رالیشته لکه دا ولې ټول وړو چې دا ته بوتل وخته پرون ته بوتل وړلي نه ته بیا سټینګ بوتل څکه هغه ته چې لکه پیسې یې په نوم نه راکړو تمهاره نن هم دغسې بوتل یې بس زما سره ماشین په ما پیر وکړو هغه هم بس هغې را نه وویشته بیا مې اتره زوی م را روان نور کسان بسان بس کټ کې مو واچو ډاکسن کې م هسپتال ته وړو په لاره لاره باندې ده بیا ساه ورکړې وه معلومات ته شته څو ډزه لګېدلې یاره 7 ډزه به لګېدلي او جي مشین ورسره او باقاعده پولیس والا ته 7 کالچوس هم په دغه کړي برامد کړي ګوتې کې او موږ د هغه خوا نه دغه مطالبه ده چې موږ سره مطلب پوره دغه وشي او زموږ مطلب په کلي کې تپوس وکړي موږ غصبګر خلک یو نه چا سره مثال پټه پټې نه بل څه نه چا سره خبرې کول بس دغه دوکان او خپل مونځ اودس او خپل سکول او کور او دوی راغله ډېر زیاتې را سره وکړو هغه ماشوم دوی راله وویشته دې وخت مثال بوتل وې وهه ډب ته وباسه په چوکه ماته ګیله وکړه د دې نه مخکې راغی د اختر په ورځ سره الله تعالی ماته کړه دوکان نه غلې وکړه د وړو بوجې چیني چې او 15,000 روپۍ هغې وړې ما ته ټولو کسانو وې ما یاره بس ګولې او نشي په بلدو لګې دوی ته مې ویم خو 100,000 روپۍ یا 1,000 روپۍ تاوان دی مې بس پرېږده الله ته یې پرېږده مونږ ورته څه مو نه وې دې نه مخکې راغی هغه داسې کال یو نیم شوي
زمونږ نه بیټري پلانټ ته بیټري پرته وه بیټري یې یوړه هغه بیټري چاوې ده او چاوې هغه هم وې ده بس خدای شته په یو بیټرۍ به چا سره جګه 50,000 روپو بیټري وه همدغسې دا په درېیم ځل مثال راغی لکه موږ خو کلي غریبانه خلک د ټولو خلکو نه تپوس وکړې که دا میوه لري تولاندی ده بیار ګاډی چېرې داره پلانکي لمسۍ دی پلانکي زوی دی تاسو دوی څنګه خلک دي خبره چاکو قدر موږ سره نشته نه ګردو نه دا شیم کړی چا سره شو ګردو سره پورې نو به دغه برویت را سره وشو ها دغه نه پولیس والا مثال د تنګي د 400 ډي پی د ټولو دا موږ دغه خاصه چې موږ سره پوره مطالبه وکړي دا کس موږ لونیسي موږ ته خپل دغه ملو شي مثال دا ولې لکه په څه خبره بوتل څه شریک یا پیپسي یا ترازی او ماشین چلی او سړی ولي او شپږ وړه ځلې ته مړې کړې چې ته پټې ځمکه جایداد په څه خبره چې کاکاجي دا وایم را بوتل ډېره وړه خبره ده که نه په دې باندې څوک مرګ نه کوي ستاسو د ده سره مخکې ذاتي څه د پولي پټي څه تکرار څه جنګ جګړه سره راغلي نه زموږ څه پټې شته دلته نم جایداد شته او نه دوی داسې پټې شته له شل مرلې دی دوی هم داسې مثال زموږ د خپل کور دی زموږ خپل کور دی خلک داسې هېڅ نه دغه نه یو شپه مخکې دغه سلانجه نشته بلکل د دغه نه یو شپه مخکې زه ماسخوتن لمانځه نه ووتم کور ته تلم لاره کې ولاړو ما ته جي صاحب څنګه لکه مې خبره نه نه جي صاحب مهرباني بس راس محل راغو سیده لاړو جسونو هم هغه ګیله یا بل خبره یاسو اس خبره نه ګینه مونږ باندې بیا چې جګړه شي یا د تکرار شي مشرانونه شته ما مګان مو سره تعلق مو سره ملو شو او مو سره چې لکه خبره ترت کو یاسب نه باندې دا سي اوی ګرځي چې مینو لا کټه چولې ماشين وسري هر سړی ضرور یریږي چې ګینه بدا فرق کوي موږ د څو ماشوم زه ته په بوتل په لکه موږ ته یو بوتل بدل ثابت کاټن در لګلو یو سړی دکان کې 2 روپو لپاره کې تر ځکه کله بوتل او کله سو مثال بدمعشي خوشماشي کې په ماشين باندې ځان خې دا وایم جی جی د ماشوم عمر هم ډېر کم و دا ما تصویران هم کتل کنه ډېر جی اخو ډېر ورکوټ وجودي و بیا چې و ډزه د ماشين د تمانچې هم نو هغه کې خو صفات هم نو چور به ډېر د لاسونو ځوانه ماتو دې کې هم سره مونږ ته داسې نیولې دي چې ډز مکا دا کنه ماشومونه کده ماشين ته لاس ورواچو چې مکا وا دوی کې نه څه ټوک را سره کوي او هغه ماشينانو چلو نو هغه د لاسونو مو لګیدل او د ځینې مو لګیدل او زم په لړم لګیدل زما خو مثلا شوګر د بلډ پريشر زه هم سره را پروت زه خو به لوی غمو جی را پریوته بسنګ نه نو بس والله چې به ځان نو خبر شي لار وزم چې دغه ځکه یو بل یو ډیر څنګه سړی ولاړ وبم را غورځیدل نو پرون بسم الله جان سي به سر راغل انسپکټر د 400 والا مولا هډیر ډاډګرن را کړ د هډیر زیات خوشاله شوم الله شراغ خپل تحقیقات تصویران ویډیوګانې او چې زغم مو کوي ان شاء الله تاسو سره موږ پوره برپور دغه بخو چې موږ ډېر معلومات کو چې تاسو ډېر غریبانان یو تاسو ډېر ظلم شوی دا ماشوم دا زوی چې دا خو په دوه ګوتو کې یو سپېړ سړیو او د ماشين مطلب د سنیول او د سې چلول دي نو د ډېر زیات ظلم کړی نو پرون چاپه ما په مواله لکه موږ ډېر زیات خوشاله ان شاء الله چې هو موږ ډېر تسلی چې تاسو که خیر دوه درو صبر کړئ نو موږ بدل ان شاء الله چې سړی ارزه نه چر کړی نور مې جدي ځامن پاتې شو 2 مليون یعنی نو بس یو دا ماشوم دی ایو دنه لګټ دی داسې کلی نه اوس کټه کې سبب نو بس کلی نه بہت کړه کو کلی کې حسن کې ځکه چې هغه خپل شری سره وځي په یو بوتل لکه شتنګ لګه چې تنر په پښتون وي تاسو چې سل کې 200 ولا خوراکا تعالی خپل دکان خپل سعودي کې مسافر شي سړي اشکاله ما په سعودي عرب کې ګډ کو مدینه وي کو مکه وي کو ریاض وي کو اردن بارډر وي کو بحرین چې کم ځای ما کته ما گاډي چلو او زراله مثال دی بچی دغه ځای په 8000 روپیا مرلو ما په 2 لک روپیا مرلو ځای واغشت چې خلکو کلی ویل کې ته لمېره چې دې کې پکې مونږ د ډوډۍ دکانې د تیل مرګ خلکو ته سہولت یو مونږ پکې مشغول پټي دا خو زمونږ نو هغه بس خو دې په کار ما ټیک دکان دې کاریانه دکان پکې واچو د دریم سلورم کال د خو له کارم پکې روانه ماشوم پکې پکار شو او بس ځان خبر نو والله چې د لک راغلی زیاتې را سره کو نو بس اوس په دغه ځای مم هر سوزو بدل ته خو څه چې زمونږ غوڼ کله لري موږ سره په اتفاق لکه پرون جنازې لم او قبر لم موږ ډیر زیات خوشاله یو مثال خپل کلی نه او ټول زیات موږ سره ډیر زیات خپري کو زنانه او کو ماشوم دی کو سړی دا الټه هري او بس کې ډیر زیات ظلم کو دا خو ډیر زیات ظلم کو دا ډیر کچا ماشوم سپېړې ودوی و پلار ته ګلو کوم ته مثال ته په یو بوتل ماشين چلو دا یو ډز نه دونه مثال ماشين دا خو ته چې څو کال څه به کې دی بودرېدلې سګ چل بشي چې ته وړه ځای سکے او 12 بجې به فکس دوره د 12 بجې نیو میډ مخ کې نو رستو ځکه زه جمع لازم نو دا وځه د پښراشم چې راځه چې جمع له دکان نه بنکا د اکثر له رستو شي ورکات زینو زه په سرالم دغه دغه وجنه ما ته څه پته چې د سره ماشين د داسې چل کې دا چې کوم کپړو کې مړو نو دغه د اختر کپړې یا اختر کپړې وي اوس خبره دا و چې د تر بلې تور لوادو او د یو مې لکه 15 کاله پس راغلی نو
ځان یې په 15,000 روپۍ 10,000 روپۍ کړې وي دا وفینولم او دې به راله موبایل یې نو ده ورته وویل سر له به بوزم موبایل بدلالم دوی دغه ولاړل بس 2 منټه به نه وتېرو او بس دغسې چلو شو ته مې راشه هر سړی ایشتې دی چې زه دا سوچ کوم چې انساني ژوند په دې معاشره کې دومره غیر محفوظه دی چې زه کله د کپړې په دوکان کې ودرېږم او کپړه اخلم نو خیال مې دی چې ګنې دا به زما د اختر د خوشحالو ذریعه ګرځي خو دا راته پته نه چې په دا کپړه به زما کفن کېږي په دې کپړه کې به ما باندې د خاورو ډیری هم ودرېږي ژوند دومره غیر محفوظه شو د انسان وینه تویول دومره ارزان ولی شو کاکاجي زه دغه خبره کوم چې دا خلکو لکه مثال کوم مشران دي موږ ټول چې لکه د خپلو بچو ته لږ ترتیب مثال چې یاره پرون مولوي صاحب ډېره ښه مسله وکړه په هغه جنازګاه کې چې ته ورځ وینه نه تپوس ته کوې چې ټول اوس پنیر کې لامبي یا دې نیمې شپې پر خلکو سره ګرځي یا دې ګولې خوري ایس کې یا دې مشین ګرځي ستا دښمني ده ستا څه دي چې لږ عقل ادب نو ولې به داسې کېدل چې ته مثال مزدوري کوله کار دې کو ولې ته مثال په خپل دوکان کې په خپل شي باندې ته سړی ولې راځې چې لکه مثال تا بوتل راکړو تا بوتل نه کوم مطلب دی چې ته سړی مخې سره په ماشین ولې لکه ډېر زیات ظلم را سره شوی دی والله چې د هر سره مور یې قسم په خدای چې لیونی ده ورپسې ظاهره خبره ده ټوله شپه موږ چې کوم په موږ کومه سخته تېره شوه اوسه پورې درې ته سهار د بانک نه مخکې همداسې خپل بیا خپې منډې مثال دا زما ماشوم زوی بل داسې مثال زموږ داسې سوچ چې ګینې بل ده سره اوس موږ دښمنۍ او ډزې او جګړې چې موږ حکومت مثال دا وکړو چې دا کس رالولي شي پوره سزا درته میلو شي چې زموږ مطلب دی چې ډېر شي قرباني یې کړې وه قرباني م کړې وه خیره مور هم کړې وه ما هم کړې وه دا وایم جي د هغې نه یو ورځ مخکې دی د څاروي د وینو یو داره ولیدل او بیا دې ورپسې په سبا د خپل بچي د وینو یو داره مې ولیده او د دقې نه وایي څه ګنټه مخکې دی راغی ورته یې چې لکه څه غوښه موښه نه دې ماشوم له مور غوښه سره کړه سوال جواب یې راولېږه چې یاره ملګری مې دی نو غوښه یې ورله سره کړې وروړه ملګري ناست که نه نو دم ورسره ناست و غوښه موښه یې ورسره وخوړه ولاړه دا چې بیا دې دوباره راغلی څه بوتل موتل یا څه بسپار څه چې بس په دغه روان شوي او دغسې چل شوي صحیح دی تر سره یو څو خبرې کوم کاکاجي څنګه ستا واده خو زما خیال دی چې بس فلحال پاتې شو بس وادم خو اوس پاتې شو زه خپله په 7 تاریخ راغلم سعودي عرب نه 12 کاله بعد او نیټه م کېښوده دا بل اتوار دپاره خو داسې غم راغی چې نه واده نه پوهېږو چې ویږو او نه خوب راځي او نه ګرځېدی شو خو بس وایو چې د ایسچو عرفان خان شو سپي شو د ده نه غواړو چې دا کس ونیولی شي ډېر ځل چې موږ له خوبه م راشي او وګرځو نه م خوراک زړه ته کېږي او نه خوب راځي چې دغه ماشوم سره دومره ظلم وکړو چې داسې د 10 کالو دښمن سره به هم نه کوي چې ته ماشین راوړې او بیا ورته نیسي 8-9 ډزې وړي څه ظلم دومره ظلم یې کړی لکه تا سره څه دښمني وه څه مشکل یې راشه ګیله وکړه څه وجه ده خو ډېر ظلم یې وکړو بس مونږ خو نور د سنیو او نور ډېرې خبرې راځي او نه پولی شو بس ایسچو عرفان خان نه غواړو چې کس زر تر زر ونیولی شي او سزا ورته میلو شي صحیح ټیک ده څنګه یې جي خیر دی سوال درنه دا کومه د انسانانو دا ژوند ولې دومره غیر محفوظه شو دا دې کې دوه خبرې دي لومبیا خبره د تربیت ده تربیت صحیح د ماشوم ونشي نو هغه به دغه صاحب لارې ته روزي بل دا چې دا سهولتکار دی سهولتکار دا چې آیس کولو میلاویږي پوډر کولو میلاویږي چرس کولو میلاویږي د دې روکتام چې نشي نو دا سلسله به جاري ستا په خیال د دې روکتام به څوک کوي د دې روکتام چې دا حکومت کوي اعلی حکام چې چا په لاس کې پاور دی دوی به کوي مطلب دا چې پولیس پې کوي چې دوی نه کوي د دې مطلب دا دی چې لکه دوی خپل ذاتي څه مفادات دي که نه بالکل خامخا به کې دوی مفادات دي مفاد د هغه دی او وینې زما او ستا تویېږي وینې زما او ستا د غریب تویېږي میندې زما او ستا دردېږي ټول موږ دردېږو بچي زموږ پکې کړېږي بچي وینه زموږ تویېږي دا به څه کوو دا به څوک روکتام راولي دا روکتام چې دی دا به د اعلی حکام راولي دا روکتام نه راغلی دا سلسله به جاري دا واړه بچي به هم دغه کېدي لکه دا ورته وګورئ دا واړه بچي هم دې سي کې روان دي کنټرول پکار دی روکتام پکار دی د هغې نه علاوه دا په 3,000 په 4,000 روپۍ چې راته مانچې میلاویږي په 900 روپۍ باندې 10 کارتوس دي بالکل جی بالکل څه دي موږ اوس دا لومبیا داسې چې که نه دا موږ بچي سره د پلاستیکي تماچې اوس نه ورته موږ ښیو چې تماچې داسې چلېږي
د دې روغتیا ولې نه کېږي؟ ماشینان ورسره دي، ټوک جنوب ماشینان ورسره دي، یو ماشوم راوایي ټس چاره پکې وي، د دې روغتیا ولې نه کېږي؟ ماشوم د دې نه تربیت خراب دی. صحیح. والدین ولا دا شی والي پلاستیکي هله بچي مې جاړي تماچه ولا واله پلاستیکي ولا لوبو شی دي، تا خو ولا لاس یې ورکړه، قلم ولا ورکړه، قلم ولا ورکړه، کتاب ولا لاس یې ورکړه، راویړه به دې خوا. ډېرې خیالي خبرې کوي او موقع خو د دې نه ده، خو بس ماته دې هغه د هغه یوټوپین سټیټ رایاد کو، هغه هم دغسې یو فرضي خبرې وي او ته هم فرضي خبرې وکړې. دلته کې دا ممکن نه دي، دلته کې به تمانچه هم راغېستلی کېږي، دلته کې به منشیات هم خرڅېږي، دلته کې به د اختر په ورځ باندې نه چې د اختر په مونځ کې به هم مرګونه کېږي. ته لیونی چې دا کومې تعلیم او کتاب ولا په لاس کې ورکړه، دلته کې دا ناممکنه دي جي، ممکن نه دي. بالکل دي، دا بالکل ناممکن هم دي او ممکن هم دي. ممکن به مونږ کوو، د خیره مونږ به کوو، اعلی حکام به کوي چې اعلی حکام نه کړي او مونږ نه کړي، دا شي نه راوړي. اصل خربت بیا هم زه راځم چې دا تربیت دی، تعلیم دی، د دې شعور کمی دی په عوامو کې، چې دا کمی دی، چې دا کمی برابر شي انشاءالله دا قسمه حسد په هېڅ کله نه راځي. کاکاجي نور به راته څه وایي؟ نو بس موږ دغه وایو چې دغه ګلشید خان صاحب دی، هغه چې موږ سره پوره دغه وکړي د سپي ګلشید او جي ګلشید خان او ډېر ښه سړی دی او ډېر لکه چې کوم کار کړی دی نو ډېر په نری کړی دی او هغه وایي چې زه بالکل چې څه خدمت یې زه تابعدار یم. نو هغه ته هم زموږ دا سوال دی چې زموږ مثال غریبانانو موږ سره ډېر ظلم شوی دی، چې زموږ مطلب تپوس وشي چې دا ماشوم ته آخر په څه داسې څه شوي دي تا سره. قدرمنو خپلې خبرې راټولوم، دا دردېدلی زخمي او وینې تصویر تاسو وکتلو، دا د اختر درېیمه ورځ ده چې راځه په کوم ځای کې خبرې کوم. دا د خوشحالو ورځ وه، د یووالي د محبت ورځ وه، د غاړې ورکولو ورځ وه، د معاف کولو ورځ وه. که دلته کې غم دی، د قیامت یو فضا ده. دلته چې ما څه خبرې وکړې نو د هغې نه څه سوالونه د دې د خبرو نه دا پیدا کېږي چې دی نن د پولیس نه سوال کوي چې یاره ماله زما د ملزم گرفتاری دې وشي. سوال کوي جي، یو داسې ریاست دی نن په سوال باندې مجبوره دی. د هغې نه مخکې دا هر څه کېږي ولې؟ بله خبره دا ده چې نشه ایس چې دي، ګولۍ دي، هر څه چې دي، هغه دې ځای ته هم راورسېدل، دې کلو ته هم راورسېدل. دغه بدامني به همدغه شانته کې روانه وي، ډاکې به هم کېږي، غلاګانې، د هغې نه علاوه عزتونه به هم لوټ کېږي، د هغې نه علاوه مرګونه به هم کېږي، د انسانانو وینې به هم کېږي. سوال د واکدار مخې ته دا دی چې آیا دا سلسله به چېرته کې ودرېږي که نه همدغه شانته کې به اخترونه په خلکو پسې اور سکور کېږي. ډېر یو سنجیده سوال دی. ټولې متعلقه ادارو له په دې باندې غور پکار دی، معاشرې له هم په دې باندې غور دا پکار دی چې دا صرف د پولیس کار نه دی، د معاشرې هم څه ذمهواري جوړېږي. د ورور په خپلو خبرو کې وي چې تربیت پکار دی د خپلو بچو. ښکلې خبره یې وکړه چې د اوس نه د دې ماشومانو تربیت وشي چې تاسو د ټوپک د کلاشنکوف د نشو تماشو نه ځان لرې وساتئ. سکولونو د تعلیمي ادارو هم یوه ډېره لویه ذمهواري جوړېږي، د مدرسو د علماء کرامو هم یو ډېره لویه ذمهواري جوړېږي. د هغې نه علاوه د کلي د جرګې د مشرانو هم یوه لویه ذمهواري جوړېږي. او تر اوس ساعته پورې چې دا کوم څه روان دي دا ټوله ناکامي ده. د پولیس ډپارټمنټ ناکامي ده، د سرکاري ادارو ناکامي ده، دا د سکولونو تعلیمي ادارو ناکامي ده، دا د مدارسو هم ناکامي ده چې د ماشومانو تربیت پکې داسې ونه شي چې د هغې د لاسه د انسان ژوند محفوظه شوی وي. د هغې نه علاوه دا د جرګې د مرکې د مشرانو هم ناکامي ده، دا د والدینو هم ناکامي ده چې دا حالت دې ځای ته ولې ورسېدل. خو پکار دی چې موږ ټول کلیکټیفلي متفقه طور باندې سوچ وکړو او د خپلې ناکامي په کامیابۍ کې بدل کړو. په دې کې زموږ د ټولو خیر دی. دا سوچ مه کوئ چې دا نن د دې سړي کور ران دی، د ده په کور کې قیامت دی او د ده بچی سوری شوی دی. دا سلسله به د ده په کور ولاړه نه ده، که دا همدغه شانته کې جاري و دا به سبا د بل کور ته هم راځي، د بل کور ته به هم راځي، د بل کور ته به هم راځي. خو ښه دا ده چې ستاسو کورونو ته دا اور رسي، د هغې نه مخکې دا اور په خپله باندې مړ کړئ. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.